چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. که شیخ الحدیث دی، که شیخ القرآن دی، که چرته عالم دی، که په منبر ناست دی، که په محراب کې ناست دی، که په منبر ولاړ دی، که په محراب کې ولاړ دی، که په مدرسه کې درس او تدریس کوي، د مدرسې طالب العلم دی، په حج کې د بیت الله نه طواف کوي، د حج نه حج کوي، د بیت الله طواف کوي، هلته عمرو لځي، دلته حجونو لځي، دلته الله ته کته عمره کېږي چې ټچ موبایل له ورسره مؤمن دی. مولانا صاحب دا بیان به تاسو کتلی ماشاءالله ډیر مشهور شوی دی او څوک پې خاکې سازي، څوک پې څه سازي، څوک پې څه سازي وغیره وغیره. خو مولوي صاحب ډېره یو قسم لخه مضبوطه خبره یې کړې چې هغه مؤمن نه دی. صحیح ده. د چا سره چې دا کیمرې ور موبایل دی کوم چې زما مخې ته پروت دی زه به کې ویډیو کوم. صحیح ده. دا ټولې خبرې اترې مولوي صاحب کړي دي. نو مولوي صاحب ته به زه یو څو خبرې وکړم. مولوي صاحب د ټول نه مخکې خو داسې خبره ده چې دا 2023 دی. صحیح ده. دا د دنیا نوی ایجاد دی. پوه شوي. لکه ګورئ اوس کو تصویر ویستل ګناه ده. صحیح ده. تصویر ویستل ګناه ده. اوس یو کس چې کله کعبې مبارکې ته ځي د پاسپورټ دپاره تصویر وباسي نو بیا، یا د ویزې دپاره تصویر وباسي نو بیا، یا یو څه نور شریف کار ماري د هغې دپاره نن سبا تصویران خلک وباسي. نو ته ووایه آیا بیا خو دغه څه دي حرام دي، دغه کس خو بیا ګناهګار دی. مولوي صاحب ته زه یو خبره تاسو ته کوم. ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې ټچ موبایل انسان ډیر خرابوي په اعتبار د نیکۍ. خو ګوره نبي علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ دا جواب به داسې ونیول داسې. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام به دا جبه داسې ونیوله داسې او وایي دا جبه نه دا یو وړه ټوکړه خو دې د وجې نه به خلک جهنم ته ځي. مولوي صاحب د موبایل مثال د جبې دی، د جبې. صحیح ده. خو چېرته ته علما د دې میډیا نه لرې کې نو تا ته پته ده چې په میډیا باندې څومره حال هول ساز دی. د دنیا قسمه خلکو په محنتونه شروع کړي او د اسلام په جامه کې شروع کړي دي. نو که چېرته ته دا علما لرې کې که نه نو ګوره یاد ساته ډېر غټ بګړاو به فساد به خور شي په معاشره کې. د دې موبایل نه څوک انکار نشي کولی. اوس هغه علما غټ غټ علما چې څه ټایم کې به انکار کوو هغوی هم وزدې قایل شوي دي ځکه دنیا ټوله دې سیس ته لاړله او د هغې خلکو میشن دا دی چې د مسلمانانو عقیدې د موبایل په ذریعه تباه و برباد کړي. بالکل دا منو چې تباهي دې موبایل ډېره راویسته. خو مولوي صاحب د دنیا علما په بیانات کوي، تفاسیر دي پکې، د دنیا حساب کتاب په دې کې پروت دی. مثال د ژبې دی، د ژبې. نو چې څنګه ژبه ته غلطه استعمالې نو خطرناکه معامله ده. دغه شان موبایل هم دی. که موبایل ښه استعمالې ښه استعمالوه، که موبایل بد استعمالې بد استعمالوه. د دې نه انکار نشته چې د موبایل زه یم 80% خبره به غلطه وي خو دا 20% پکې ښه ده. نو بهر کې مولوي صاحب تاسو ډېر تیز تلي، بهر کې به ستاسو په نظ خبره اتره بیله ده. خو موبایل نه څوک انکار نن سبا نشي کولی. دا د معاشرې یو اهم جز ګرځېدلی دی. پوه شوې. او که دا علما ته لرې کې که نه نو ګورې انګریزان پې د دنیا پراته دي او دا نور حساب کتاب پې د دنیا پروت دی. په دې علماو له پکار چې محنت کوي. الله اکبر کبیره. الله دې موږ معاف کړي. بس یار نو